ګرانو کتونکو سلامونه. علم خان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو زموږ یو ملګری جمیل خان چې بیمار و، علاج ته راغلی و ډبرې ګارډن ته. دلته کې ما ملاقات شو د ډاکټر میا فضل منان صاحب سره. زموږ دپاره د خپل خبره دا ده چې کوم تحصیل کې موږ خړپوسي کړي دي، دغه تحصیل سره تنګي سره دوی تعلق دی، خو دا د دوی د باقاعده MRI سټي سکین شو، او په سټي سکین کې چې کوم دی نو د دوی هغه کاڼي چې پکې و نو هغه یې موږ ته باقاعده په دې کې هر څه وښودل. بعضې خلکو کې کاڼي وي نو هغه هم لا هومیوپیتک لواله لاړ شي، یا داسې ډاکټران زه د چا دغه نه یم، خو زه دې بعضې خلکو ته وایم چې کوم علاج کولی شي یا کومه سپیشلیټي ده په هغې باندې نظر ساته. نو بعضې وایي زه هر پلې مولی یم، نو هسې هغه مریض دومره ځای ته ورسي نو چې دلته کې رارسي نو هغه بیا ځای ته رسېدلي. ګرانو کتونکو ډاکټر میا فضل منان صاحب په ډبرې ګارډن کې په خټک پلازه کې ناست وي. د ګردې مثانې د ګرده کې دا کاڼي چې څنګه دا خبره وشوله، د میتیازو نالۍ بانجپن، دا په دې باندې سره زه خبرې کوم، د ګردې کې پیوندکاري او دغه شانتې ایډوانس انډوسکوپ که نه ایډوانس انډوسکوپ اپریشن وغیره. بل ګرانو کتونکو ډاکټر صاحب ایکسپرټ چې کوم دی هغه په کډني باندې یا په مثانې یا په دې باندې ورسره چې په کاڼي وي یا دا وي. خو بل یو سپیشلیټي چې ده هغه د ژوند خوشحالي، او د ژوند خوشحالي څه ده؟ د ښځې او د خاوند ترمنځه مینه محبت. یا موږ بعضې خلک چې کوم دی یو بل ته کوسترګې یو کوسترګې څه یو اسلام موږ ته وایي چېرې دا بعضې خبرې دا علما خو اوس کوي نه، خو موږ ته په قرآن مجید کې دا ټولې خبرې شته دي، خو موږ د خپل عیال دپاره خلک به څه وي یا به څه وي زما ژوند په دې کې تېر شي، او دې ته نه چې بره الله به ګوري او الله به څه وي دا هم چېرته ونه وي. نو بعضې خلکو ته داسې مسلې شته چې هغه د اولاد نه کېدو په وجه باندې د هغوی نه ډاکټران ډېر پیسې ووخي خو صحیح ځای ته ونه رسي. یوه بعضې خلک وي چې هغه ساده خبره به ده وکړو چې هغه به دهیڅ هم نه وي، د څه کار نه وي، واده وکړي د ښځې ژوند خراب شي. بعضې ښځو کې چې کوم دی نو داسې څه هغه لچک نه وي، نو هغه ټول چې کوم دی نو ډاکټر صاحب د دغه علاج دی. خو اوس زه خو پرې ډایرکټ راتلی شم، خو بیا خو هم د جهانګیر وایي چې خیر دی لږه ګزاره کوه. خو تاسو چې کوم دی نو چېرې د دغه شانتې رنځ سره نو ډاکټر صاحب نمبر یې به زه په دې باندې اچوم، نیغ په نیغه رابطه کوم چې ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکول. ډېره مهرباني الف خان بھائی، جهانګیر بھائی. الف خان شیرپور موږ به ډېر ټایم نه چې واړه موږ به اورېدو، او نن ډېر خوشحاله شو تاسو سره زموږ ملاقات وشو. تاسو چې څنګه تعارف وکړو نو دې نه بعد خو زه صبر نه شم، خو زه بس تعارف سره تنګي جی جی تنګي مونډه که نه دغه پسماندې سیمې نه بیا دومره به ځای ته رسېدل. هغه یو بله سټوري ده. موږ ځای کې ایجوکیشن کړی دی، د ګورنمنټ سکول نه سبق ویلی دی، بیا کالج ته پېښور نه کالج نه سبق ویلی دی، FEC کړی ده، بیا هغې نه بعد د سرکاري میډیکل کالج نه MBBS کړی دی، هغې نه بعد بیا ما په یورالوجي کې سپیشلایزیشن کړی دی، او اوس زه بیا مې هغې نه بعد په انفرټیلیټي یعنې بانجپن کې په هغې کې مې هم سرټیفیکټس اخیستي دي. او اوس زه د یورالوجي او ټرانسپلانټ چې کوم موږ ګردې کې پیوندکاري ورته وایو، چې کوم ګرده موږ بدلوو، چې کوم ګردې فیل شوي وي، هغه په KPK کې په سرکاري هسپتال کې واحد کډني سنټر کې یو وارډ دی په KPK کې، او په هغې کې زه ایز ا رجسټرار کار کوم. الحمدلله موږ ته ډېر مریضان راځي او هغه شفایاب کېږي، او موږ خوشحاله شو چې زموږ د خپل علاقې کس راشي او هغه موږ علاج وکړو، او هغه به موږ سره ملاویږي، موږ هم دعا کوي، د خپل علاقې باندې فخر هم کوي. تاسو چې څنګه خبره وکړه نو زه تاسو ته یو مثال درکوم. دا مریض دی، دا اوس ما ته راغلو، دا د تنګي دی، د ده دا کاڼی دی ډېر غټ کاڼی، او د ده که تاسو وګورئ نو ګرده هم ډېره غټه شوې ده. دا به تقریبا د 20-30 کاله دلته کاڼی و، او د اوسه پورې نه راته. اوس چې ما ته راغلو د کرېټینین هم سیوا دي، د وینه هم کمه شوې ده، او داسې لګي چې ګرده هم ختمه ده. نو ما ورته اوس ټیسټونه لیکلي دي، نو زه تاسو ته دا خاص کوم که تاسو کې کاڼی وي او سم د کې وي نو چې کوم مستند ډاکټر وي، یورالوجسټ وي، هغه ته ځان ښایي. حکیمانو پسې ګرځېدل، دمونه اچول، هغه خبره ده، دم موږ هم منو، خو داسې غټ کاڼی چې هغه اسلام تاسو وایي چې هغه تاسو صحیح ډاکټر ته ځئ، صحیح طبیب ته ځئ. بل تاسو کوم خبره وکړه سیکشوال هیلث یا جنسي چې کوم صحت دی، چې کوم ګورو خلکو ته ډېر جنسي مسایل وي، ډاکټر ته ځان نه ښیي، هغه مسایل غریلو مسایل جوړ شي، ښځې خاوند منځ کې اختلافات جوړ شي، هغه خبره داسې لرې پورې لاړه شي چې هغه ډایورس یعنې طلاق ته خبره لاړه شي. نو تاسو خپل کنسلټیشن چې کوم یورالوجسټ وي یا انډرالوجسټ وي هغوی ته راځئ. نن سبا موږ سره الحمدلله د هر څیز علاج وي، هغه څه انویسټیګیشن غواړي، که هغه بې اولادي ده، که هغه کمزوري ده، که هغه نور څه داسې مسلې دي سیکشوال، نو هغې علاج هم شته دی.
خو تاسو مستند ډاکټر ته ځان ښایي یورولوژیست انډرالوژیست هغې ځان ښایي. بل چې کوم خبره ډسکس کړه د رینل ټرانسپلانټ یا ګردې چا چې فیل شوي وي نو هغې دپاره الحمدلله مونږ په کډني سنټر کې هغه ټرانسپلانټ کیږي او اوس پورې په صحت کارت باندې کېده خو بیا د ګورنمنټ سایډ نه چې کوم ریزرو فنډ و په صحت کارت کې هغه ختم شوی دی نو اوس نه څه چارجز راځي وي خو بیا هم تاسو که وګورئ نو KPK کې مونږ سره ډېر ښکلي ټرانسپلانټ کېږي ښکلي رزلټس وي او هغه مریضان ډېر زیات خوشحاله وي چې دا ټرانسپلانټ وشي ډایلیسز نه بچ شي نور چې کوم مسلې ورته راځي هغې نه بچ شي. نو تاسو دا زمونږ کلینیک یا که تاسو هسپټل ته راځئ اني ټایم راتلی شئ مونږ تاسو ته ویلکم وایو. صحیح خو ډاکټر صاحب په دغې سیکسویل باندې به خبرې اترې کوو لکه ډېر زیات که نه خلک ګولېګانې ورکوي ډېر خلک چې کوم دې سره خراب شو یا ډېر خلک وایي چې زما بس ټوله شپه لکه نن سبا بله ماته یو زنانه راغلې وه نو هغه په دغه دندل کې راګیره شوې وه نو هغه وایي دا خلک چې دا د شپې آیسوس کې که نه نو وي ټوله شپه چې کوم دی نو خوب ونه کوو وي ټوله شپه چې کوم دی هغه سړی هغه مونږ بیا بس په مخې راوستي. اصل کې خبره دا ده چې که مونږ وګورو نو چې کوم داسې مسلې دي هغه د کلي چې کوم حکیمان دي طبیبان دي یا داسې نور خلک چې هغوی ګوره تاسو به ګورئ که نه په دیوالونو باندې لیکلی شوي وي چې مردانه کمزوري کا علاج دې سره کېږي دې سره کېږي نو هغوی بیا څه کوي داسې ټوټکې استعمالوي که هغه طاقت ګولۍ وي ځان نه یو ځای نه راوړي یا هغه آیس استعمالوي یا هغه نور داسې میډیسن استعمالوي چې هغې نه ډوز پته لګي نه د هغې سایډ افیکټ چاته پته لګي نه د هغې ټایمینګ چاته پته لګي بس خپل مرضۍ مطابق استعمالوي. نو چې کوم څیز ته د خپل مرضۍ مطابق استعمالوي یا د ایکسپرټ نه بغیر استعمالوي نو هغې سایډ افیکټ هم وي او هغه دا شکل ته راځي چې یا مونږ ته کس چې کوم دی که نه هغه کمپلیکیشن سره راشي او یا هغه داسې مسلو سره راشي چې بیا هغه ټریټ کېدل مونږ ته به ګرانه وي. نو زه چې مستند ډاکټر نه که هغه څه شی وي کمزوري وي بې اولادي وي بل څه داسې مسله وي نو تاسو چې کوم ایکسپرټ کس وي په هغه فیلډ کې هغه تاسو علاج کوئ انشاءالله مسله به نه راځي. تاسو څه خبر وکړئ کس اولاد نه کېد او بیا تاسو نه علاج وکړو بیا خدای بچي ورکړو بیا تپوس عمر وکړو خو لکه کوم ځای کې کمزوري وه دغه جینۍ زنانه کې هم کمزوري کېدی شي سړي نه هغه داسې وي چې د ده چې کوم جراثیم وي مردانه جراثیم هغه کمزوري وي ډېر کنډیشن هغې کېدی شي ډېر وجې کېدی شي او هغه کس کې چې کوم دی که نه هغه د رګونه لږ پړسېدلي وو چې کله رګونه وپړسېږي نو د هغې وجې نه چې کوم جراثیم وي نو هغه حرکت ځینې شي کولی یا د هغې حرکت کې لږ غونتې سستي راغلې وي نو هغه چې موږ بیا اپریشن وکړو په مایکروسکوپ سره هغې ته ویریکوسیل وي او هغې ته چې کوم دي که نه مایکروسرجیکل ویریکوسیلکټومي وي هغه چې وشي نو د هغې چې کوم بیا ریزلټس وي 3 میاشتې بعد 4 میاشتې بعد نو هغه ډېر ښکلي وي چې کوم جراثیمو کې حرکت راشي یا هغې کې چې کوم ابنارملټي وي هغه ایډرس شي نو هغې نه بعد مطلب هغه ته بیا چې کوم بې اولادګي وي هغه بیا ایډرس شي نو هغه کس راغلی و نو هغه ته همدغه مسله وه او چې کله موږ اپریشن وکړو علاج وشو نو هغه بیا تقریبا 15 شپږ میاشتې بعد هغه ته الله پاک اولاد ورکړو ډېر خوشحاله بیا راغلی دلته. ډاکټر صاحب یو وارې بیا همدغه تپوس کوم لکه بعضې ویلي که زنانه کې یو شی به ګډ کوم دغه چې لکه مطلب دا کوم د سیکس لپاره خلک راځي د ټابلیټس دا کوم قسم کېدي شي ډاکټر صاحب تاسو دا جواب ضروري دی چې په میډیسن دی هغې د کاونسلینګ ولرو ټیک شو او داسې لکه داسې راځي داسې مسلې راځي چې یو سړی ویره زما زړه کېږي یا زما موډ نه جوړېږي یا داسې دې لپاره دا اویرنس دا دویم سوال کوم دا سوال مې بیا کوم ډاکټر صاحب یو وارې بیا همدغه سوال کوم لکه موږ اورو ډېر کورونه په دې کې روان دي خاندانونه چیرې زنانه کې فرق دی زنانه علاج نه کوي سړي کې فرق دی سړي کې دغه نه کوي او یا دې تپوس کې لکه اولاد دې شته نه اولاد خو مې نشته دی فرق چا کې تا کې دی که نه هغه کې دی داسې څه مونږ ته چې کله داسې کپل راشي چې کوم ته انفرټیلیټي وي نو هغه مونږ دواړه ول وګورو او میله مونږ ګورو او فیمیله مونږ ګورو وګورو چې ایشو کوم کې ده که سړي کې مسله وي نو هغه مونږ ټریټ کوو که زنانه کې مسله وي نو مونږ یې بیا ګاینیکالوجسټ ته ولېږو هغوی هغې ایشو اډرس کړي خو ټول نه اول سټیپ مونږ دا وي چې مونږ د هغه چې کوم وجه ده یا کاز دی هغه معلوم کړو چې دا میل کې کاز د وجه ده او که فیمیل کې ده او که میل کې ده نو بیا څه وجه ده مطلب سرجیکل کاز دی که میډیکل کاز دی ځینې مسلې چې کوم دي که نه دوی سره ټیک کېږي ځینې مسلې داسې وي چې هغه اپریشن غواړي نو که دوی سره ټیک کېږي هغه مونږ دوی سره ایډریس کوو که کوم اپریشن غواړي نو هغه بیا مونږ هغه دپاره هغه اپریشن وکړو او زه خو وایم چې مطلب که مونږ اوس وګورو نو چې کوم مونږ سره یورولوجسټ دي او انډرالوجسټ دي نو هغوی پراپر انویسټیګیشن کوي او هغوی ځان هغه د هغې هغه جرړې ته رسوي او چې کله جرړې ته ورسي نو هغه ته پته ولګي
چې دا مسله دوی سره ټیکيږي که دا اپریشن سره ټیکيږي نو موږ ته باید اپریشن هم علاجونه شته دي او هغه اپریشن موږ کولی شو الحمدلله هغې ښکلي رزلټس وي. ښه ډاکټر صاحب بعضې خلک د کوڼوالي دپاره قسم قسم میډیسن یا کارخانو ته لاړ شي هلته به یې چوکیسونو کې ډېرې ګولۍ خرڅېږي خلک یې راولي سپریس نور دې کې کوم احتیاط پکار دی د دې نقصانات څه دي او کوم قسم زه بیا دا تاسو ته عمده خبره وکړم چې خو د خپل طرف نه هېڅ قسم میډیسن استعمالول نه پکار ځکه چې که ته مارکیټ کې کوم میډیسن اویلیبل دي نو یو خو دا بلیک کې راځي هغې نه د کمپنۍ پته لګي نه د هغې د ایکسپایري پته لګي نه د هغې ډوز پته لګي جوړېږي چېرته دا پته لګي نو بل دا چې هغه پته لګي نه چې د کس ته چې کوم دی کې ریټایل ډسفنکشن دی د کس ته پریمیچور ایجوکولیشن دی د کس ته لاس اف لیبیډو دا څه ده دا خو دلته کې راشي دوکاندار ته ماله میډیسن راکړه هغه یو قسم میډیسن ورکوي پته لګي نه چې دا کوم سیز ایډرس کوي نو هغه سیز چې ته ځان نه میډیسن استعمالوې نو هغې به کمپلیکیشن ډېر زیات راځي موږ ته خلک راشي چې هغه نبض کې سخوالی راغلی وي بیا هغه سخوالی موږ بیا چې لر کوو نو هغه ډېر ډفرنټ طریقې دي نو زه به تاسو ته دا ریکویسټ وکړم چې د خپل ځان نه تاسو چېرې میډیسن مه استعمالوئ او نه موږ دا ریکمنډ کوو چې یو کس لاړ شي او د کارخانو نه میډیسن راوړي د حکیم نه میډیسن واخلي دکان نه میډیسن والي دې راشي پراپر ډاکټر سره کنسلټیشن وکړي او هغه به له وجه معلومه کړي ډېرې وجې داسې وي موږ ته چې کوم پیشنټ راځي که هغه ریټایل ډسفنکشن سره وي یا پریمیچر ایجوکولیشن سره وي هغه سایکولوجیکل کاز وي د کس ته چې کوم دی که نه څه ډپریشن وي کس خفه وي کس څه ایشوز راغلي وي او هغه ایشوز چې کوم دی که نه هغې دپاره دا بیا ډفرنټ میډیسن استعمالوي نو موږ وایو چې هغه چې راشي موږ سره کینی موږ یې وګورو او دغه چې کوم هغه مین کاز دی چې کوم مین ایشو ده هغه موږ ایډریس کړو نو هغه ډېر اسان طریقې سره حل شي. صحیح ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو ډاکټر فضل منان صاحب سره یو شمېر سوالونو باندې خبرې اترې کیدی شي خو موږ منټلي تیار نو ځکه چې ما تاسو ته څنګه شروع کړي وي چې زموږ ملګری جمیل صاحب بیمار و ډاکټر صاحب له چیک اپ له راغلی و او مو جهانګیر خان ته چې کوم دی نو دا یو پیدا شوه چې یو کلیوال ډاکټر سره یو ډېر تکړه قابل ډاکټر سره یې زموږ ملاقات وکړو زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده او دغه تحصیل سره تعلق ساتي کومه کې چې الحمدلله ما خړپوسې کړي دي او بیا د هغه سرکاري سکولونو نه دغه ډاکټر صاحب نن په یو ډېر اعلی پایې سیټ باندې او دغه بیا دغه سپیشلیټي چې کومه دوی ترلاسه کړې ده نو دا ډېره خمه ده په دې کې مختلف اړخونو باندې ډېر بحث مباحثه کېږي نو انشاءالله غواړو به چې بیا چېرته راشو اواز به لږ شور دغه وي خو په دې کې به موبایل نمبر یو په دې د پاسه مې بیا تاسو ته وایم 0321 918 1858 او 0301 5911 033 او 0346 95 67 031 0331 56 972 دا نمبر یو بدی د پاسه می او دا چې کوم دی نو میا میډیکل سنټر میچانه روډ نیز حاجی دلاور خان اجره شب قدر ال دغه چې کوم دی بابر علی رسالت بروزه توار چې کوم دی ډاکټر صاحب کینی شب قدر خلکو لپاره دا ډیره خوشاله خبره ده ډبګری ګارډن کې چې کوم دی نو په سی 7 کې خټک میډیکل سنټر په خبر کې چې کوم دی نو په دریم منزل کې د دوی کلینیک دی سټیم نه سټیم کوي د 4 نه والا 8 بجو پورې موږ پېښور کې او الته شب قدر کې سنډه باندې 9 نه د 3 بجو پورې صحیح نو ګرانو کتونکو چې ځان کې مرض را پیدا کوي نو ځان کې مرض ختم کړي ځان کې خوشحالي را پیدا کوي خپل ژوند خوشاله کوي د ښځې او د خاوند نه هغه ډاکټر صاحب نه راشي علاج وکړي هغه ډاکټر له لاړ شي چې چا ډاکټر صاحب چې ماله مه راځئ نو دا مقصد غواړي انټرویو ویډیو زه کوم ما چې ډاکټر صاحب واورېده نو ما یې ډاکټر صاحب راځي چې لقام خبر کو نو هغه وایي چې چا دا دې کې ایکسپرټ دی هغه ډاکټر له لاړ شي ډېره مننه خوشحاله